مستعد غيو مشران التسلسل راغړا چې تاسو به د ختم نبوت عقیدی حفاظت کو د قانون حفاظت پکو نن دا غونډه هغه مناسبت سره جمع سره دا الله دې مستدق مشرانو همیشه د پاره سرپرستی نصیب کی او موږ کومه قربانی کې ان شاء الله العزیز دې سرپرستی چې به موږ ادا کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین جزاک الله وزا په اخر چې د تحصیل غزنی خیل د ختم نبوت امیر جناب مولانا علی نواز صاحب ته درخواست کوم چې هغه راشي او تاسو مخکې خطاب فرمایي جناب مولانا علی نواز نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد دما خبرو مسلمانانو ورونو زمو ټیم ناخله مخچ علماء کرام ماشاءالله کافی تفصیلی خبره تاسو ته وکړه ټولو نه مخچ زد مولانا اصغر علي صاحب د مولانا ریحان الله صاحب او د تاجول ټولو علماء کرام ذلتم شکریا ادا کوو چې دو دا یو مبارک ریلی تنظیم وکړو او مشتاق چې د شرکت کولو دعوت راکړو او په دې مبارک محفل چې موږ شریک وو نو زه د تاجور ټولو علماء کرامو شکریا ادا کوم او د سره سره د طالبانو او د عام مسلمانانو زلتم شکریا ادا کوم چې دو داریلی کامیاب کړلا او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ناموس باندې دا غیرت وکړو او د خپل قیمتي وخت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نام باندې قربان نمازانو دا به تاسو دا موږ داسې معمولی ریل نه غواړو دا به تاسو موږ داسې معمولی حرکت نه ګورو دا ډېر لوی اهم کار ده دې اهمیت لپاره د نمازانو زدا یو دوه مختصر واقعیت ته بیانوم چې دا ختم نبوت ته د موږ علماء کرامو څومره اهمیت ورکړی ده او څومره اهم او څومره ضروري کار ګڼلی ده د نمازانو مولانا یوسف بنوري رحمت الله چې دا کوم مولوي صاحب اوس خبره ته وکړه او دا تحریک وچلاوه او دا 7 ستمبر 1973 ته کوم دا بل پاس کو دا تقریبا شوبان په میاشت کې چو نو فرمایي چې دا رمضان میاشت کې عمره مبارک ته لاړه چې کله عمره مبارک ته لاړه التا دا مدینه منوره ته چې کله لاړه نو التا د مصر چې جامعۃ الازهر په یو وخت باندې کوم محتمم مولانا عبدالحمید محمود هغه نام دا هغه د مصر نه جامعۃ الازهر نه مدینه منوره ته د ملاقات پر راغی نو د سره بهرحال ملاقات وکړو ورته لازم تا سره جلا په بند کمرې چې دوه په دوه ملاقات کوو نو فرمایي چې دواړه یې کوټې د سره ګډ سره چې کله بهر وتل نو دواړو له سترګو د اوښ کې تلله دواړه په ژړاوو پوښتنه وسله پته ورکړه چې دا عبدالحلیم محمود رحمت الله علیه ورته وفرمایله چې زه له مصر نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ماته هلته په خوب باندې راغلی و او ما ته وفرمایله چې ته لاړ شه او مولانا یوسف بنوري ته ما له طرفه نه مبارکباد ورکړه چې دا کوم دو بل پاس کړی ده کوم دو دا مطلب حرکت کړی ده او کوم عمل یې کړی ده دې باندې ما له طرفه نه مبارکباد ورکړه وایي زه جامعۃ الازهر نه ما ته معلومات وشوه چې دا په مدینه منورې کې ده نو زه د مبارکباد دپاره دلته راغلی دا مبارکباد ورکړه نو د معاذانو دا بل چې کوم پاس مولانا یوسف بنوري ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک لږي ان شاء الله موږ به دا امید ساتو چې نن به دا میدان باندې کوم ناسو تاسو موږ نه به ان شاء الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روح مبارک روضه مبارک چې خوشحالي سره او بل د معاذانو د کار اهمیت مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وای په مرض وفات کې مبتلا و او د چار کټر واخیستو او د دارالعلوم دیوبند چې کوم جماعت و او جماعت باندې میراب سره چې کومه دا کټ واچاو او دا وصیت یې فرمایا ورته چې درنه پورې مسلمانانو دپاره له مرزایت قادیانت نه بل لویه فتنه نه ده راغلې او هلته خلکو ته ورته ویله چې دا لویه فتنه ده دا مسلمانان کافران که یا مرتد کوي دې پاره به تاسې خپل مکمل طاقت خرج کوه مکمل کوشش وکوو او ورته ویې فرمایله چې دا داسې جهاد ده چې دې جهاد بدله ده او ورته چې دغه جهاد بدله جنت ده او ورته چې دغه بدله زه ضامن چې د سړي په جنت ملاو کېږي نو دا د ماجانو دره اهم کار ده دا دلته ولاړای به تاسو موږ داسې خالی نه ګڼو هسې یو شغل به نه ګڼو دا یقینا موږ
موږ مصنوعي دغه ما قادیانو د مصنوعات نه اخلو دی به مکمل بایکاټ کوو سره او نور د معاجزانو ختم نبوت لپاره چې کله موږ ته علما اعلان کوي موږ به انشاءالله د دغو بلاګانو ملاتړ کوو که نه بیا کوو دغو علماو سره به هر قسم قرباني لپاره موږ ختم نبوت لپاره قرباني کوو او یو ځل بیا د په اخر کې د تاسو ټوله شکریا ادا کوو الله تعالی د تاسو موږ دا ولاړای او دا دا پروګرام په رضا لپاره وګرځاو کی او الله تعالی د تاسو موږ لپاره آخرت چې د نجات لري وګرځول کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین عزتمندو دلته صاحبزاده امان الله صاحب د ختم نبوت د کتابونو یو سٹار لګولای دا لټریچر دی ټولو نه دا گزارش تا چې دا لټریچر ډېر په کم قیمت سره دی دا واخلو او دا لږ مطالعه کوو ځکه ختم نبوت د موږ بنیادی عقیده ده که ختم نبوت نه نو اسلام نشته ده چې ختم نبوت نه نو ایمان نشته ده چې ختم نبوت نه دینی مدرسې نشته ده چې ختم نبوت نه تبلیغ نشته ده چې ختم نبوت نه نو تصوف نشته ده عزتمندو دا هر څه شی مو بیکارای اصل د موږ ختم نبوت تا نو زه په اخر چې د ټولو مسلمانانو ورونو شکریا ادا کوم جناب مولانا سعد الله صاحب نے گزارش کوم چې هغه دعا وفرمایي وشخص درشف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل